بسم الله الرحمن الرحيم. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمان قومه، وبينما كان يوما في مجلس مع بعض زعماء قريش من أمثال عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي جهل بن هشام يدعوهم إلى الإسلام، إذ جاءه عبد الله بن أم مكتوم، وكان ضرير البصر، وهو أحد الصحابة الكرام الضعفاء، يرغب في الاستماع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم. فأخذ يسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم ويلح عليه في السؤال، ويقول: يا محمد، علمني مما علمك الله. وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف عبد الله بن أم مكتوم عن السؤال ليتمكن من مخاطبة زعماء قريش رغبة في هدايتهم، لأنهم إن أسلموا أسلم معهم خلق كثير. لكن لم يكف عبد الله بن أم مكتوم عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان يجلس فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مع زعماء قريش. فعبس المصطفى صلى الله عليه وسلم في وجه عبد الله بن أم مكتوم، وأعرض عنه، وأقبل على صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام. فعاتب المولى عز وجل المصطفى صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا لإعراضه عن عبد الله بن أم مكتوم. وبعدها كان المصطفى صلى الله عليه وسلم حريصا على إكرام عبد الله بن أم مكتوم وإظهار الحب له بالترحيب به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة المنورة أثناء خروجه للغزوات والحروب، فقد استخلفه 13 مرة إلى جانب استخلافه عليها في حجة الوداع. وكان صلى الله عليه وسلم يقول له دائما: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وقد أنزل الله تعالى في هذا الصحابي الجليل صورة كريمة تحكي هذه الواقعة. فما اسم تلك الصورة؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا دویم سوال دی. نبی صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې ډیر حریص و چې د هغې قوم ایمان راوړي. یو ورځ هغه د قریش د مشرانو سره په یو مجلس کې ناست و چې په هغې کې عتبه ابن ربیعه، امیه ابن خلف او ابو جهل ابن هشام، او هغې ته د اسلام دعوت ورکو. په دې کې یو صحابي چې د هغې ابن ام مکتوم نوم دی او ړوند صحابي و، هغه رالی او د نبی علیه السلام نه د یو دینی مسلې باره کې تپوس وکړه او وی ویل چې ای د الله پیغمبره، الله چې تا ته کوم علم درکړی دی هغې علم نه مونږ ته هم څه را زده کړه. نو په دې کې نبی علیه السلام هغه ته توجه ونه کړه، د هغه نه اعراض وکړه او د مکې چې کوم مشرکان او د هغې سردارانو د هغې سره خپله خبره جاري وساتله. نبی علیه السلام مقصد دا و که چېرته دا مشرکان ایمان راوړي نو دا مشران دي او خلک د دې تابعدار دي، نو خلک به په دې پسې راځي او ډېره فایده به اسلام ته وشي. لیکن عبدالله ابن مکتوم خاموش نشو او په دې کې بیا الله تعالی یو صورت را نازل که چې په هغې کې نبی علیه السلام ته عتاب او ملامتۍ ورکړله چې ته ولې د داسې یو صحابي نه اعراض کې توجه ورله نه ورکې او بل چا ته متوجه کېږي. نو د هغې نه پس به نبی علیه السلام د ابن مکتوم ډېر احترام کوه، فرمایل به چې د دې د وجې الله زه ملامته کړی یم. او دې وجې نه نبی علیه السلام چې به کله جنګ ته وته نو په مدینه کې به دا حلیف ګرځو او 14 مرتبه یې حلیف ګرځولی او نبی علیه السلام به ده ته خوش آمدید ویله چې ویلکم او په خیر راغلی، ځکه الله ستا د وجې ما ته ملامتۍ را کړې ده. نو د دې صحابي باره کې چې کوم صورت نازل شوی دی د دې صورت څه نوم دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اس ہفتے کا سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ایمان لانے کے بہت حریص تھے. ایک دن آپ قریش کے بعض سرداروں کے ساتھ ایک مجلس میں تھے جن میں عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف اور ابو جہل بن ہشام
کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور اسی دوران آپ کے پاس عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، جبکہ وہ نابینا تھے، اور بعض ضعیف صحابہ رضی اللہ عنہم میں شامل تھے۔ اب ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے بارے حدیث سننے میں بہت رغبت رکھتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے ہوئے اور اصرار کرنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس علم سے سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم خاموش ہو جائے تاکہ وہ قریشی سرداروں کو دعوت دیں اور وہ ایمان لے آئے۔ اگر وہ اسلام لے آئے تو بہت سے لوگ اسلام کی نعمتوں سے حاصل مالا مال ہو جائیں گے۔ لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم خاموش نہ ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کر کے قریش کے سرداروں کی طرف توجہ کی اور انہیں اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اس پر اللہ جل جلالہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم کا بہت اکرام کرتے اور اظہار محبت کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات بھیجاتے ہوئے ان کو مدینہ میں خلیفہ بنا کے جاتے، اور 13 مرتبہ ان کو خلیفہ بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ کہتے، اس کو خوش آمدید جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے عتاب کیا۔ اللہ عز و جل نے اس صحابی جلیل کے بارے میں سورت نازل کی۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟